نو د خیبر پختونخوا چې کوم CMO چیف منسټر محمود خان د هغې پورټریټ هم ما جوړ کړی او بیا مې ورته ګفټ کړی. په آخر زمان کې مونږ ذکر وکړو ډیرن سمي، هغوی سره هم زه میلاو شوم. ډیرن سمي باندې بیا ګفټ هم راکړی و شرټ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو او قدرمندو کتونکو سلامونه او نیکی هیلې. محمد ایوب یم او یقینا زما په څنګ کې په تاسو یو نننه مصور شاهان هغه به تاسو وینئ. د کائنات ته چې سړی نظر وکړي دا ټول آرټ دی. که سحر را پاسې نو دا کائنات په تا ته یو شان ښکاري، غرمه د هغې لوک بل شاني، مازدیګر د هغې بل شاني. دا ارتقا د دې هر څه د ارتقا دا یو آرټ دی. الله تعالی دا کائنات چې تخلیق کړی دی او وخت په وخت باندې په دې کې چې دا کم نباتات دي، چرند او پرند دي، دا ټول د دې آرټ دی. او دغه شان په الله تعالی په ذهنونو کې هم د دې آرټ هغه صلاحیتونه ایښي دي. بعضې کسان دا کلیک کوي، بعضې کسان یې پینټ کوي، بعضې کسان دې تصویرونه جوړوي. نو دغه شان موږ سره زموږ د کاټلنګ سیمې کومه چې یو ټیلنټډ سیمه ده او دې سیمې دې خاورې په هره حواله په هره شعبه کې بې بها ټیلنټ ورکړی دی. که هغه سپورټس دی، که هغه صحافت دی، که سیاست دی، که ایجوکیشن دی. دغه شان زموږ سره دا 14 ساله 14 کلن شاهان او د ده دا پنپارې مونږ وکتې، تاسو به مونږ ګورئ په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري. د ده 14 کاله عمر دی او د فن دپاره چې ستا فن میچور کېږي نو کم از کم د هغې دپاره 70-75 سال یو اوږد سفر افکاري. خو مونږ چې د دې پنپارو ته ګورو نو دا په دې خبره باندې هېڅ نه مبالغه ده او نه په دې باندې مونږ ته څه دغه محسوسېږي، محسوسېږي چې ګینې دا خبره وړه ده او زه یې غټوم. نه، دا بالکل دم داسې دکه فیکټ دی چې شاهان د 14 کالو دی او دی وایي چې زما دا فن د 4 کالو دی. خو زه وایم چې شاهان د 14 کالو دی او دا فن د 70 سال دی. په 70 سال کې چې کوم خلک دې مقام ته رارسي، هغه چوټه شاهان نننه مصور هغه په دې باندې په دغه لږ غونتې ژوند کې هغه دغه ته رسولی دی، مقام ته رسولی. نن موږ سره ناست دی پښتونخوا ریډیو مردان د پاره زه ستاسو کوربه محمد ایوب یم او موږ سره ناست دی شاهان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاهان اول خپل مختصر تعارف د کلي د علاقې هغه وکړئ د کتونکو سره. اول خو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو موږ له مقرره کړله. زما نوم شاهان دی، زه د مردان سیمې کټیګړې سره تعلق ساتم او زما عمر 14 سال دی او د وړوکوالي نه تقریبا زما 4 کاله کېږي چې زما د آرټ او د فن د ډګر ته زه راغلی یم او زما دا ډرایینګ چې کوم دی پینټینګز دا زما ډېر زیات وخت دی. تاسو کوم کلاس کې سبق وایئ؟ جی زه اوس په کلاس 9 کې سبق وایم. تاسو کم ټیم کې شاهان ته دا پته ولګېده چې په شاهان کې دننه یو مصور دی چې هغه تصویرونه به جوړوي، هغه به څه تخلیقات به کوي؟ دا خو چې زه په کلاس فرسټ کې وم لومبنۍ جومات کې، نو ما ته د هغې وخت نه پته ولګېده چې ما کې هم یو ټیلنټ شته دی، یو هنر راکې شته دی او زه یو پورټریټ جوړولی شم. نو هغې وخت کې زما چې عمر و 7-6 سالو، خو ما به هغې وخت کې پوره صحیح انځور شکل ساخت هغه نه شو جوړولی. لومبنۍ چې کوم پورټریټ ما جوړ کړی هم په دغې عمر کې نو هغه د شاعر مشرق ډاکټر علامه محمد اقبال و چې هغې وخت کې هغه ما ته ډېر زیات اسان و. نو ما له ډېر زیات خلکو ډاډګیرنه راکړه او د هغې وخت نه چې کوم دی نو ما ته دا پته ولګېد چې ما کې یو داسې صلاحیت شته دی چې زه د انسان انځور جوړ کړم. شاهان څنګه چې تاسو سره په دغه حواله خبره وکړه، زه به هم پکې یو خبره دا ایډ کړم چې شاعر د لفظونو نه تصویر جوړوي، هغه دغه تخلیق کوي. دغه شان یو فنکار، یو مصور، یو آرټسټ هغه په رنګونو باندې دا کوي. غني خان هغه به مجسمه ساز هم و، شاعر هم و او مصور هم و.
خو هغه واحد داسې فنکار و چې دا ټول څیزونه به یې کول، د لفظونو تصویرونه هم جوړ کړي، کاغذونو او دغه تصویرونه او مجسمه ساز هم و. تاسو صرف پینټینګ چې څومره دی نو هم دا دی که نه تاسو مجسمه سازي یا دغه حواله باندې مو دغه کړی دی، تبازمایي کړې؟ نو آرټ صرف دا نه دی چې ته په کاغذ باندې څه انځور جوړ کړې. آرټ څنګه چې تاسو وایي شاعري پویټري شوه نو دا هم یو آرټ دی. نو څنګه چې شاعري دا خداداد صلاحیت وي، ګاډ ګفټډ وي، دا زده کېږي نه. انسان پرې ذهن کې د دې د آیډیالوجي چې کومه وي او د دې چې کومه نظریه وي دا په خپله راځي. نو دغه شانتې انځورګري چې کوم وي آرټ وي نو دا هم دغه شان دی. نو بالکل زما چې څومره هم لکه آرټ دی نو زما پویټري سره هم ډېر زیات هغې کې لګاو دی. او لکه څنګه چې یو مصور د معاشرې په خاص مسایلو باندې هغه ارس لیکي، ارس جوړوي، نو دغه شانتې زه هم چې یو آرټسټ یم نو زه د خپل پنسل په ذریعه باندې دا ارس تخلیق کوم د معاشرې ده او په پیج باندې دا ارس زه جوړوم. پورټریټ چې جوړوي هغې کوم څیزونه استعمالوي؟ پنسل، رنګونه، برش وغیره؟ هغه زموږ کتونکو سره وویل. جی پورټریټ چې کوم زه انځورګري کوم نو هغې کې زه پینټینګ هم کوم. د پینټینګ دپاره اویل پینټینګز او د چې کوم برشز وي هغه استعمالیږي. او نور چې کوم دا بلیک اینډ وایټ وي نو یو پنسل باندې زه دا غونډ رنګ جوړوم، چارکول پنسل ورته وي سافټ، نو په هغې باندې زه غونډ رنګ کوم. د دې علاوه اریزر او شارپنر هم وي. یو تصویر په څونه ټایم کې چې لکه ته نور څه کار نه کوې مکه تصویر جوړی نو مسلسل هغه څونه ټایم کې او په ایټ ا ټایم دا جوړی چې لکه کښېنې که نه تقریبا 2 ورځې چې کوم دی چې لکه زه دبا د پی در پی یو تصویر جوړوم نو هغې باندې لګي. او داسې خو زما څه انځورونه داسې هم دي چې ما پې په هفتو باندې ټیم لګولی وي خو هغې کې چې کوم دی ډیټیلز ډېر زیات وي، باریک ورکي پکې، د هغې وجې دومره ټیم اخلي. نور داسې یو ورځ 2 ورځې دا مینیمم اخلي. دا پنکده مونږ ګورو دلته چې څومره پنکاري ده، څومره پورټریټ دي، دا مونږ کتل او ډېر زیات دي. آیا دا دي نورم شته او د دې هسې تعداد څومره دي؟ تا اوسه پورې څومره پورټریټ هغه جوړ کړي دي؟ جی تقریبا ما د 300 نه د 400 پورې چې کوم تصویران دي پورټریټس دا ما جوړ کړي دي اوسه پورې، چې په دې کې مشهور پولیټیکل لیډر شو، حمزه بابا شو شاعر، څنګه چې تاسو وی غنی خان بابا چې مونږ په ډېر زیات ویاړ کوو چې د پښتنو یو داسې ښه شاعر دی. او د دې نه علاوه شاعر مشق علامه محمد اقبال چې کوم سیلیبریټیز دي انټرنیشنلی، په کې چې کوم کرکټرز دي په آخر زمان کې مونږ ذکر وکړو ډیرن سمي، هغوی سره هم زه میلاو شوم. ډیرن سمي باندې بیا ګفټ هم راکړی شرټ. دغه شان د دې نه علاوه چې ریسنټلی دا ډرامه چلیږي ډېر زیات په ټرینډنګس کې، ډرلز ارطغرل او کورلوس عثمان، نو د هغې د کردارانو انځورونه هم ما جوړ کړي او بیا مې ورته بای هینډ ګفټ کړي هم وو. دغه شان په پولیټیکل لیډر چې خبره وکړو نو د خیبر پښتونخوا چې کوم سی ایم او چیف منسټر محمود خان د هغې د پورټریټ هم ما جوړ کړی او بیا مې ورته ګفټ کړی. دغه شان د نه علاوه زرتاد ګل وزیر شو او قاسم خان سوري ډیپټي سپیکر د هغې تصویران ما جوړ کړي. تاسو وزیر اعلی سره میلاو شو، هغه ته مو د هغه جوړ شوی د لاسو جوړ شوی تصویر ګفټ کو. آیا تاسو هغه نه دا مطالبه ونه کړه چې تاسو څه ضرورت دی او داسې د ایگزیبیشن لپاره مطلب چې اوسه پر داسې څه شوي چې تا دونه تقریبا 300 نه زیات پورټریټ تا جوړ کړي، څه ایگزیبیشن شوی چېرته په یو حال کې چېرته نمایش وغیره دې کې ستا پینټینګ شامل شوی نه دی؟ جی دغه شان خو ډېر زیات سرمایه‌دار چې کوم دی حکومتي جاګیردار، لکه څنګه چې تاسو د خیبر پښتونخوا چیف منسټر دی محمود خان، نو هغې ته خو ما ویلي چې دغه شان د دې مال ایگزیبیشن منعقد کړي. خو ایگزیبیشن نه نو کم از کم انټرنیشنل سطح باندې چې قومي کوم د آرټ فنفارې پیش کېږي په هغې ایگزیبیشن کې د په هغې کمپټیشن کې دوی مالې حصه راکړي نو زه به د خپل ملک او د خپل قوم نوم په غونډه دنیا کې روښانه کړم او ماته به یو مکه میلاو شي. او دغه شان جي لکه ایگزیبیشن خبره چې موږ وکړو داسې ایگزیبیشن خو نه دی شوی، خو په پېښور نشترحال کې یو ایگزیبیشن شوی چې ما پکې خپل آرټ ایگزیبیټ کړی و، نو هلته کې ډېر زیات نور هم زما په شانتې آرټسټان راغلي وو چې زما د آرټ ډېر زیات ویاړ کو، د دې ډېر زیات صفت وکړو، ما له ډېر زیات دادګیرنه راکړه چې تاسو دا کار جاري ساتئ. تاسو دا کار خو جاري ساتئ، خو دا تاسو چې کوم هغه خداداد صلاحیت دی د هغې په بنیاد لګیا که نه پراپر تاسو داسې د یو ادارې نه د یو ماسټر نه څه ټریننګ د دې هغه طریقې کار څه زده کړه مو د چا نه په دې حواله کړې که نه خپل ټیلنټ باندې؟ نه جی څنګه چې تاسو ته ما لومبني هم وویې چې دا آرټ دا خداداد صلاحیت دی، دا خلک زده به کي خو لکه هغه شانتې نشي کولی څنګه چې یو انسان ته ګاډ ګفټډ میلاو شي.
نو د دې ما چا سره هم د دې مرسته نه ده کړې چې هغه د آیا ما ته د آرټ چل وښي دا ما ته ګاډ ګفټډ دی او د دې حوالې سره زما څه معلم څه ټیچر څه استاد نشته دی دا زه د خپل ذهن نه هر څه تخلیق کوم. ماشاءالله دغه نه څه توقع ساتي څه مطالبه کې چې څومره لکه د انټرنیشنل سطح په دا خو یو انټرنیشنل دغه دیمه ځکه چې دا دوم په عام او دغه کې د یو کټیګړه د یو دیهاتي علاقې نه یو داسې ټیلنټ چې لکه څنګه ما تاسو ته ووایي چې په د فن عمر د ډېر کم دی خو لکه دومره میچور دی چې سړی وي چې دا د ډېرو مودې نه دی دا کار کوي. نو دغه حواله باندې څه مطالبه لري چې تا کم ځای څوک انټروډوس کړي ستا ایگزیبیشن خبره ده که نه څه د پراپر د دې که پراپر ټریننګ هم شته دی لکه تاسو که هغه دغه شته خو لږ کار پیدا کولو لپاره دا سیز ارګنایز کولو لپاره تاسو څه پیغام لرئ څه مطالبه لرئ او دا د چا نه لرئ؟ جی زه خو د خیبر پښتونخوا حکومت شو د پاکستان چې کوم حکومت شو نو د هغې نه زه دا توقع لرم او د هغې نه زه دا درخواست کوم چې څومره هم ټیلنټ وي زمونږ په دې خیبر پښتونخوا کې پاکستان کې نو د هغې پروموټ کړي. لکه کو زه د خپل آرټ حوالې سره خبره وکړم نو کو چېرې موږ ته مکمل او د ایگزیبیشنو یا دغه شانتې انټرنیشنل سطح باندې د آرټ ایگزیبیشنز کېږي چې هغې کې خلک خپل آرټ ایگزیبیټ کړي دا ایگزیبیشن وشي انټرنیشنلی نو په دغه ذریعه باندې حکومت داسې کولی شي چې څومره هم فنکار دي څومره هم آرټسټ دي لکه زه خپله کوم نو هغې دې پروموټ کولی شي. نو حکومت له دا پکار دی چې زمونږ په شانتې خلک آرټسټان چې دې پروموټ کړي نو دغه شان چې دې مخکې لږ شي د خپل قوم او د خپل ملک نوم په ټوله دنیا کې به روښانه کړي. ډېره زیاته مننه شاخان. د دنیا ته د آرټ چې کوم دی پیغامات دي تاریخ دی زیاتره چې کوم دی د آرټ په لار راغلي. مونږ که د چا تهذیب ګورو ثقافت ګورو د هغې کلتور ګورو نو اکثر د هغه تصویرونه که د مجسمو په شکل کې دي او که داسې راغلي بلکې د آرټ په خلکو مخ کې باقاعده د خط رسانۍ خبر رسانۍ دپاره هم به دا استعمالېده. شاهان د کټیګړې سره علاقه لري د دې سیمې دی په دا دومره ګمبیر سوسایټۍ کې چې په هغې کې د دهشتګردۍ او د یرې او د خوب او دا څومره سماجي تفاوتونه چې دي دا څومره تکلیفونه چې دي دا څومره د یو بل نه لرېوالی چې دی هغه د معاشرې له د ټولنې له د آرټ په شکل کې دا کوم څیز ورکوي نو یقینا دا یو ډېر لوی انعام دی دا ډېر لویه عطیه ده چې دا معاشرې ته د ټولنې خلکو ته ګفټ کوي. لکه داسې یو ټیلنټ چې نه استاد لري او نه مطلب داسې پراپر ټریننګ هغه لري بس د خپل ذهن خدادات صلاحیت چې کوم دی څنګه چې هغې وي ګاډ ګفټډ یو څیز هغه راغلی خو هغې په ډېر ښه ارګنایز طریقه باندې هغه چې دلته کوم دا یو کمرې ځان دپاره هغې دپاره دغه کړې ده او دا څیزونه پکې تیاری او دا به مخکې ځي نو دا د انټرنیشنل سطحې فنکاري ده او پکار ده او مطالبه مونږ هم کو د دې دپاره دا مطالبه لرو چې چېرته هم ایګزیبیشن کېږي په اسلام آباد کېږي کراچۍ لاهور کې هم دا قسمه کېږي او ډېر ښه مصوران هغې کې خپل فنفاریق دي نو دغه مطالبه لرو چې چېرته هم خیبر پښتونخوا حکومت نه مرکزي حکومت نه نور د دې ادارې سره چې کوم ریلیټډ خلک دي د هغې نه دا مطالبه لرو چې شاهان کم چې 14 کلن دی کم چې لا په نهم کې دی او څنګه تاسو ته مو وایي چې دا پنې د 15 کالو نه وراوړېدلې دی نو ښه میچور دی او دغه سیزونه چې کوم دي د پروموټ کولو لپاره د مخکې بوتلو لپاره ضروري ده چې د ډاډ وشي د ده ملاتړ وشي او دا د دې وطن د دې سیمې دا نوم روښانه کړي. هم د دغه ښکلي او ښایسته پروګرام سره ستاسو ورور محمد ایوب ایوب ستاسو نه اجازه غواړي چېرته چې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان.